د موسی علیه السلام په دور کې الله پاک یو دو کلمات ویلي او دا کلمات د قرآن مجید حسم ده. په هغه دور کې دومره ظلم شروع چې میاندو بعد د یرې د وجې خپل زوی به استعمال کو چې باچا یې وژني چې زه په خپل لاس باندې استعمال کړم. د موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام قتل نه کو، ولی یو دوه ټکي دغلته دي د هغې د وجې محترم قتل نه کو، محبت پیدا شو په زړه کې ولا. دغه رنګې آسیا د فرعون ښځه وه، هغې چې څنګه ولید موسی علیه السلام د هغې مو سره محبت پیدا شو. فرعون دومره ظالم سړی فرعون چې یو سړی به یې نه معاف کو او ته پته مو وه چې دا به کیدای شي هغه ماشوم وي، خو چې موسی علیه السلام یې وکته نو فرعون خپله اراده بدله کړه، محبت یې ورسره شروع کړو. نن ما ستاسو لپاره داسې ناشنا وظیفه راوړې د محبت لپاره چې څوک هم دا وظیفه کوي، او که دشمن محترمو دا سړی وظیفه وکړي نو دشمن به مو ته محترم هېڅ به مو ته نشي ویلی. او دغرنګې د محبت مختلف پهلوګانې دي، دنیا پهلوګانې دي چې کوم پهلو کې ته د محبت دپاره دا وظیفه کې انشاءالله العزیز 100% پاورفل او بهترینه وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسایل له ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد نه، د هر قسمه مصیبت نه او د هر قسمه پریشانۍ ټینشن نه په امن کې ساتي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا وظیفه د محبت حوالې سره ده. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولو په زړونو کې محبت پیدا کړي. دغه رنګه په دنیا کې ژوند تېرول دي ښه په سکون باندې، په اطمینان باندې، محبت او په مینه باندې. چې کله موږ ژوند تېرو محترمو دنیا کې به وخت تېر کړو، خو چې کله موږ یو بل سره نالګي په معمولي خبرو باندې یو بل سره جګړې کوو، معمولي خبرو باندې یو بل سره خبرې بندو او چاته وایو چې زما خواله به راځي، موږ که به راځي نه به راځي، دا ټولې قصې ویسې دا ټولې لانجې کونجې دا محترمو ژوند دا لنډ تنګې ده. نو کوشش وکړو د محبت دپاره، کوشش وکړو د محبت د ترقۍ دپاره. دغه رنګ د محبت دنیا پهلوګانو دي، د تاسو ټولې پهلوګانې محترمو دا ویمه یوازې صرف عاشقي معشوقه نه ده، دنیا حساب کتاب دي. خو چې کوم دپاره محترمو دا وظیفه کې انشاءالله العزیز پاورفل او بهترین وظیفه ده. تاسو یقین وکئ موسی علیه السلام چې په کوم دور کې دا پیدا شو، داسې دور و چې فرعون اډر جاری کو چې کم ماشوم پیدا کېږي دا قتلوئ. په کم کال ماشومان نه قتلول په هغه کال باندې هارون علیه السلام پیدا شو، په کم کال باندې ماشومان قتلول په هغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شو. فرعون وی ماشومان قتل که، الله پاک وی تم ځان ته خدای وی که نه زم خدای ما زه پیدا کوم ته قتل کړه. الله پاک موسی علیه السلام پیدا کو. دغه ځای کې د قرآن مجید د یو دو ټکو تلاوت شوی دی. الله پاک وایي چې والقیتو علیک محبتا مني، ما د دوی په زړه کې محبت واچو. موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام قتل نه کو. هغه ټایم کې بعض میندو خپل بچي په خپل لاس قدر کړل چې باچا بې دردۍ سره قتلې، نو هغې نه دا ښه چې په خپل لاس ته تیزندي واچوم. موسی علیه السلام خپل مور قتل نه کو. آسیا رضی الله عنها چې کله ولید موسی علیه السلام په صندوق کې، نوکرانو ته اډر جاری کو چې روي نیسئ، رای ولئ. چې ویې کته خوشحاله شول، خوښې شو. فرعون دومره ظالم سړی و چې 80,000 ماشومانان قتل کړو. خو چې کله یې وکته موسی علیه السلام نو خوښې شو، محبت یې ورسره پیدا شو. داسې محترمو ناشنا وظیفه را چې کوم سړی دا وظیفه کوي، که چېرته محبوب 7 سمندر پار وي، 7 سمندرونه خواوي، انشاءالله العزیز الله پاک به رایوځای کوي، الله پاک به راولي. محترمو محبت مختلف شعبې دي. د ټولو نه اول محبت الله او د الله رسول څخه پکار دی. چې کله موږ دې ته ویل کېږي عشق حقیقي، دوه خبرې دي ځان به پوهه کوي. یو ته ویل کېږي عشق مجازي، نو اول ته ویل کېږي عشق حقیقي.
اردو کم اشعار دی یا مطلب دا پښتو اشعار دی عربی اشعار دی کچرته د هغې تعلق د الله پاک سره وي یا د رسول سره وي دین اسلام سره وي نو عشق حقیقي ورته ویل کېږي الله پاک دې زموږ او ستاسو زړونو کې عشق حقیقي دا پیدا کړي کو چرته یو بني آدم سره محبت وي بیا ورته محترم عشق مجازي ویل کېږي الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول محبت الله او رسول او دین اسلام سره دا پیدا کړي امین بیا د هغې نه بعد محبت د مور او پلار سره پکار دی ولې ځکه چې مور د خپل لاندې جنت دی او پلار دروازه را چې کوم سړی محبت نه کوي مور او پلار سره محبت نه کوي جنت دروازه ځان پسې باندې محترمو نو محبت په دویمه درجه کې مور او پلار سره کوو بیا محترمو د هغې نه بعد به محبت کوو خپلې ښځې سره خپلو بچو سره به محبت محترمو دا کوو دغه رنګې بیا د هغې نه خوا کو چا مثال به ته ور چېرته څوک خوښ وي او دی دا وایي چې زموږ دا محبت دی همیشه دپاره شي او دغه رنګې د نکاح اراده دې وي نو هغوی ته محترمو د دې وظیفې مکمل اجازت دا شته دی او دی نه اخوا چې هسې سړی ټایم پاس دپاره کوي نو محترمه دا بیا ټیک نه ده بلکل دا بیا نه ټیک دوه کسان داسې دي چې د هغوی ورانه ده هغوی لپاره محترمه دا وظیفه کولی شي انشاءالله العزیز د هغوی دا ورانه به الله پاک په صلح باندې بدله کړي د وظیفې طریقه ډېر زیات سمپل او ډېره زیاته اسانه ده ترتیب به دا وي چې د ماښام د مانځه نه بعد 500 پیرې د آیاتو په یو کاغذ باندې ولیکي والقیت علیک محبة مني من باندې زبر دی والقیت علیک محبة مني تاسو ته سکرین باندې مخکاري په داسې کاغذ باندې دا ولیکئ چې په هغې کې دا کرح مرح نه وي ریاضي چې کومه کاپي وي هغې کرح نه وي نو په دې باندې دا ولیکئ او د ځان سره کېدئ او دغه رنګه روزانه سار ماهم 21 پیرې د الفاظ وایي دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به داسې پاورفل او داسې بهترین محبت پکې محترم منځ کې راولي چې ټول جهان محترم دا حیران وشي ورته کوشش وکړئ دا وظیفه د هم مقصد دپاره دا استعمال کړئ انشاءالله العزیز الله پاک مخکې محترم لارې موږ او تاسو ته کولاوئ الله پاک خوشحال آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته